بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدقت يا رب العالمين ما إن مدحت محمدا بمقالتي ولكن مدحت مقالتي بمحمد صلى الله عليه وسلم. درود پاک عزتمندو، الله رب العزت په دې خپل بابرکت کلام کې فرمایي یا ایها الذین آمنوا، اے د ایمان خاوندانو، ادخلوا صيغه د امر ده او د جمع ده، تاسو ټول په ټوله داخل شئ په سلم په اسلام کې کافتن پورا په پورا. اسلام د سلامتیانه دی منقادن سر چې دی تسلیم خم کردن، دا خپل سر ټیټول د الله او داغه د پیغمبر خبرې ته دی د اسلام ویل شي. نو الله رب العزت فرمایي چې ته د اسلام ترازی نو پورا په پورا راشي. دا چې مګه چې یو خبره خو ته د اسلام راوالی چې بلد نه ده خو هغه نه رالی، یا یو ترالی بلم د خو خاله خو د کمزورۍ راوځي بس، یا چې د خواهشاتو د وجې یو ترک کې او بل راوالی. الله وایي داسې مه کوه، ادخلوا فی السلم کافه، اسلام ته پوره پوره راشي. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اے مسلمان بنده او مسلمانان، ته د شیطان د قدمونو تابعداري مه کوه. بیا دا شیطان پس ولی مزه ځکه انه لکم عدو مبین، دا شیطان ستا دشمن دی او د دشمن په لاره څوک نه دي. هغه بې وقوفه وي، کمعقله به وي، بې عقله به وي چې هغه د دشمن په لاره ځي. نو که د الله سره دوستانه یارانه ملګرتیا کول غواړئ نو د الله د محبوب صلی الله علیه وسلم په لاره لاړ شئ، او که د الله رب العزت نه بغاوت دی او د شیطان په لار نو بس بیا خو د هغه دشمن دی، که په هغه لار ځي نو بس تا خو که وایې چې زه مسلمان یم او د الله دوست یم، کلمه مې د لا اله الا الله ویلې ده، نو الله وایي فی السلم کافه، بس بیا پوره پوره داخل شو. بیا ستا د ژوند هره ساه، هره ګړۍ، هر قدم، هر تګ راتګ، هره ساه، هر وخت چې دا د اسلام مطابق وي، الله دې نصیب کړي. اوس عزتمندو بیا ته وګوره هغې کې بیا مختلف تلک الایام نداولها بین الناس، یا دا ورځې تېرېږي را تېرېږي، په چا ښه چا خراب، یا دغې نه واله الله رب العزت فرمایي ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا فی کتاب الله یوم خلق السماوات والارض. دا میاشتې هم تېرېږي او د دې حساب او د دې ورځې د الله بس فیصله اټله کړې به یي کال کې به 12 میاشت دا به دونه دا ده. نو په هغې کې یوه میاشت هغه د شعبان المعظم ده، دا کومه چې شروع ده. د دې میاشتې ډېر زیات وقار او عزت دی په اسلام کې بابا. یو څو میاشتې عزتمند دي، یو پکې دا شعبان المعظم ده. زمنګ نه قدرې و دومره ده که ته چاته ووایې په جومات کې ناستې، خانقاه کې ناستې، مرکز کې ناستې، بل څه کې وایې بابا سویم تاریختنا به درته زر وایي چې هلکه مثال په طور 8 فروری ده، 10 فروری ده، یو 10 ده، هلکه دا چې ده نو پلانکې مۍ ده، دا جنوري ده، وایې بابا اسلامي سویم تاریخ دی. نو بیا موږ ته پته نه، دا زمونږ د اسلام سرزمینې ال دا غلافری موږ ته دا پته نه چې محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع ثانی، جمادی الله، جمادی دا څه شی دی، دا دې څه شی ده، دې هم راته پته نشته، دا هم راته پته نشته بابا، دا هم راته پته نشته چې مثال په طور دا کم کال اسلامي شروع دی، دا هم راته پته نشته چې په اسلامي کال کې مثال په طور زما حساب پسې حساب کتاب روان، هېڅ راته پته نشته. خړې اوبه وړاندې مایانو کیسه. نو خبره داسې ده چې بیا په هغې کال کې دې میاشتې ته ډېر لوی عظمت حاصل دی. مور بی بی سیدنا عایشه صدیقه بنت صدیق رضی الله تعالی عنهما فرمایي چې په ټول کال کې به د دې میاشت رسول الله صلی الله علیه وسلم خصوصي اهتمام کوم،
او دا میاشت به صحابه خصوصا د رمضان د لپاره په تیاری کې تیروله. د رمضان د لپاره په تیاری کې به تیروله. وې څنګه به تیرول؟ یو تیاری خو د دین هم پته لګي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای وی تاسو چې په 29 شعبان باندې میاشتونه لیدل د رمضان، نو تاسو دیش پوره کې او بل بیا بل رمضان دی بس بیا. نو اوس تیاری دا دی چې ته به اسلامي ورځ شمارې، نو چې ته 29 28 26 شعبان پیژنې نو ته به چې ریال ته 30 برابر کړې، چې ته پیژنې نو ته به برابر کړې. دا زمون کمزوري ده. بیا تیاری دا د صحابو په خصوصي اعمالو کې او چې ورته به پته وه چې دا څیز به په روژه کې زما په عبادت کې خلل راولي، هغه به دې میاشت کې کوشش کو هغه کار به ختمو. اوس مونږ خو په رمضان شریف کې داسې حد ته رسېدلي یو چې هلکه د شپې خو بېلکاره ته کار نه شي کولی که نه، نو دا راځي نو د شپې به کې غواړي. مونږ وایي خیر دی د رمضان شپې دې لړ شي. هلکه عبادت بس دا راځي نو 12 بجو پورې له خیر او دوی دا رسانې مونځ پکې خلکو نه لړ شي، مثال د غرمې لړ شي. دا ولې دې میاشت کې والله مونږ ذهن سازي نه کړی، مونږ ځان جوړ کړی نه چې بھائی دا رمضان مبارک را روان دی، هغه میاشت را روانه ده چې الله یې عزتونه یادوي. نو د هغې دپاره تیاري دپاره دا میاشت دې له خدای خصوصي ترجیح ورکړې ده. د دې وجې مور بي بي فرمایي بیا دکه شان په دې میاشت کې یو شپه ده 15 د شعبان چې کله په 4 سره حساب برابر شي بیا د 15 شپه راځي. هغې باره کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم مور بي بي وي او پیره زما د کمرې نمبر و چې کمرې ته باید تشریف راوړه، خو ما په بستره ونه مونته، نو زه ووتم کته مې تر دې چې په بقي مقبره کې مې معلوم کړ. ما ته تاسو کو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته وی چې تا ته دا شک شو چې دا الله پیغمبر با او الله به تاسو سره ظلم وکي؟ ما وی چې نه سیبه ما وی ته تاسو بلې کمرې ته تللی. وی ما وی چې وی مورته چې ما ته وی چې نه دا شپه ده، په دې شپه کې الله رب العزت دومره ډیر ګناهګاران معاف کوي لکه د بنو الکلب چې دی نو د هغې د بیزو پشاګانو چې څومره ویښته دي. نو علما فرمایي چې ای سر با اکثریت عام طور کې 20,000 چیرې دا چیرې موجود وي، عام طور کې یو باشنده حساب لګاو د هغې برابر چې الله رب العزت دې ګناهګارانو ته بخشش کوي. اته روایات په دې باندې راغلي دي په دغه شپه باندې، 15 پکې هغې کې متکلمینو کلام کړی دی، خو 3 روایات پکې داسې دی حضرت الاستاد بابي چې هغې کې د سره د چا کلام نشته، بلکل ټیک ټاک صحیح روایت دي په اسنادو سره. دغه شپې خو اوس دې ځای کې کیسه د خلکو نه روانه ده چې 2 قسمه خلک دي. یو په دې اړه غریبانانو نه لار خطاره چې دغه شپې د سره څه عزت نه ورکوي، د سره څه اهتمام نه کوي، مبارکه شپه د دې خیال نه ساتي. او څه په دې اړه خراب شوي دي چې هغه بیا بهاو چراغان او بوکاد او دادي او هغه د اجتماعي څیزونه پکې کوي. نه شریعت چې تا ته کومه لار ښولې ده، د دې وجې هدایي والا لیکلي دي، د دې وجې چې دی دا علمگیری لیکلی دی، ټولو لیکلی دی چې کوم شپې په شریعت کې د هغې خصوصي اهتمام راغلی نو دا په کورونو کې راغلی، دا په جوماتونو کې نه دی راغلی. کوم چې عام نوافل دي، عام نوافل دا موږ چې مانځه نه پس خلکو ته وایي سنت دلته وکړه، دې باره کې اوس علما فرمایي چې ستاسو د روافظو ترمنځ فرق راشي، دې کې دا وجه ده موږ ورته بار مه کوه. نور چې کوم مخکې دي یا چې دی وغیره دا کوم چې عام نوافل دي نو دا په کور کې کول ښه دي. دغه خان ته وایي موږ ته کور کې ماحول نه دی جوړ، بابا ماحول ښه ده، ستا ده بچي ستا دي، ماحول خو به ته جوړی که نه، زه به یې جوړم که ته به یې جوړی. وایي بچې مې نه مني، و بابا بچي هغه د مولانا بلیګر رحمه الله خبره وایي هغه یو بوډۍ وه جړلی، ما به چې زوی ووالم، وایي ما ورته چې شکر دی چې ووالې چې خپو کې د لپړې واچي چې سپو پسې دې راکړي. وایي ما ته وایي چې استاد یې راته وایي ما ورته چې بله ورځ چې د دوی په واده کې ګډېرې زمانه یې تپوس کړی و، نو دکه دوی چې دې دنیا ته تیارې زمانه یې تپوس کړی و، نن چې د دین خبره هغه ستا نه مني، د مونځ کې هغه ستا نه مني، او سکول او کالج کې ستا مني.
هغه چې ګیره وای ستا نه مانی او چې کله چې دینو زمیندارې پن وروړي نو ستا مني او موږ خپله څومره برابر یو د زوی خپله ته ګیله کوه چې زه خپله ټیکم کنه نو د دې وجې ماحول به ته جوړې بابا دا به خبره نه ته د کور مشر کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي استانه به تپوس کیږي بل ابو داود شریف کې رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک دی چې په دغه شپه د ما چې تاسو ته تعداد ذکر کو دومره ډیرو خلکو ته خدای بهانه کوي خو دوه کسانو ته الله بخنه نه کوي دوه یو هغه کس چې هغه په زړه کې کینه ساتي د مسلمان سره کینه ساتي کوم مسلمان په زړه کې خلک وایي تاسو دا هم مسلمان دی کافر ته هم وایي کلمه وایي ته مسلمان یې الحمدلله کلمه دی ویلې ده ما او تا ته یو کلمې ویونکي الحمدلله په دې فخر کوو چې مسلمانان ما او تا ته دا خبره ده بابا کافر ته وایي کلمه ووایه هغه ته ادا نشته هغه ته اول د کلمې خبره ده هغه مسلمان کم کس ته بهانه نه کړي چې کم بنده په زړه کې کینه ساتي د بل مسلمان سره او بل هغه بنده ته بهانه نه کېږي کم چې په ناحقه قتل وکړي د چا د دوو کسانو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د ابو داود شریف روایت ته چې دې ته الله بخنه نه کوي نو بابا دا میاش رسول الله صلی الله علیه وسلم او روایاتو کې راځي د صحیح اسنادونه سندونو نه دا په صحیح سندونو سره بلکې ثابت دي مروي دي رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې میاش کې ډېرې زیاتې روزي نیسي عام مسلمانانو ته بیا په دې کې اختیار هم دی او بلکې خداره که چېرته یو مسلمان هغه کمزوري کېږي لکه کمزوري دی او دی هغه فرضي روزو ته کمزوري کېږي نو هغه دپاره بیا دا راته چې هغه به د 15 نه پس بیا د کوشش کوي که نیسي څه ګناه پکې نشته ثواب دی خو نه دی نیسي چې هغې ته کمزوري نشي خو لیکن ما رسول الله صلی الله علیه وسلم به دومره په دې میاشت کې خصوصي اهتمام کو چې مور بی فرمایي چې د ټولو نه زیاتې روزې به په دې میاشت کې نیسل نو که د چا صحت برابر وي بدن روغ وغیره نیسي خبر نو خبره داسې ده چې د میاشت له الله خصوصي عزت او احترام ورکړی دی نو بابا چې په دې میاشت کې د ځان رمضان ته توله نه کو په دې میاشت کې د ځان تیار نه کو نو بیا په رمضان کې هم ستا پلار هم تراوته نشي ودرېدی بیا ته ګورې نه سلام دیني اړولې وي تراویح اوږدې دي څونه اوږدې دي 60 دیوزه په جلسه کې خلاصوک نه وي هغې ته ګنټه انتظار کې 2 3 ګنټې خانیزم خوشورو دي شکل یې بدل دی ټیټ پاسو کېږي ملمه غلانوي ملمه غلانوي خلک چې موږ لوی ملمه راځي هغه ته تو راتو نه کېږو او دلته چې 2 رکعته فرض وشي بیا د سنتو نخبې وباسو سنډال الله په سټ په خدا څه چل دی چې تا ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو عمل دومره سپک کوي چې ته سنت نشي کولی او منډه یې تختې څه چل دی په کوم مخ به رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مخامخ کېږي په کوم شکل به رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مخامخ کېږي پر دا به موږ ورته وایو چې یا رسول الله سلام ستا امتي ما ستا خپل تره قرباني کو ټوټې دې د بدن ورکړې د هغه ذکر راویستی شو نن زه خپل زوی چې دی هغه عبادت ته نشم کېنولی نن زه چې دی قرآن ته نشم کېناستی نن زه خپل بچې دین ته نشم ورکولی زه په دنیا ډېره ګټم تا خپله بیبي چې دی ستا په بیبي الزام ولګېده تا هغه برداشت کړه الله یې چې تر څو صفایي نه وه کړې ته په کور کې غمجن ناست وې خو لیکن تا په اسلام سمجوته ونه کړه موږ به په کوم شکل ور مخامخ کېږو تا د خپلو نوسو قرباني ورکړله ستا بیبي له ستا لور مبارکې له خلکو لته ورکړله د هغې بچیان مبارک دا ضایع شو ما او تا څه کړي دي موږ 2 رکعته سنت نه شو کولی رمضان هغه وروستو دی موږ دا اوس نه ورته خپې خویږي ډاکټران نه به تپوس دا ټول کال دی څه کول اوسه پورې دوایي یاده نه وه نو دا خصوصي ده دې میاشتې به خیال ساتې 15 منټو له راشو مونځ کوه بیا به سبلو له کلاس ورکوه منډه وه بابا دا میاشت ده دې کې چې موږ کوشش وکړو ځان له یو روټین جوړ په غونډه هفته کې خو یو جمعه ته راځي دا به څه به رسول الله صلی الله علیه وسلم ته به مو ته دا وایو چې بابا دا م عمل کړی دی خدای شته که دا مسلماني وه که دې ابوجهل او ابولهب دا کلمه نه ویل دا زودات امام حسن بصري رحمه الله یو ورځ ژړل
خلک ورته وی ولې جاړې وی زه زمانې په خدای په ذات قسم وي که چرته د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه تاسو لیدلی وي نو تاسو به وي چې دا خو لیوني دی سړیه داسې په دین باندې قربان او که چرته تاسو لیدلی وي نو تاسو ټول به ورته کافران ښکاري دی ګوره اوس ما او تاسو عمل لے ماو کہا میں اور کہا یہ نگہتے گل نسیم صبح تیری مہربان ماو تاسو کو بابا چگے غاٹے وہو چگے غاٹی دی نو ما خبر ادا سیده چې د میاشت عزتمند غوري چې خیال وساتو په ایمان کدی کې د پردو منځونو خیال نه ساتي او تا تراوی وکړو نو بیا سماته وای دې کې ته د پرا د منځم پرا د روجم پرز ده منځم پرز ده او حجم پرز ده تر چې د حج نه راځي حاجی صاحب ورته دلته پرز مون نه کوي بیل ما دا ورته چې په مخ د لپلک درکې بابا مونږ کول غواړي ځان تیارول غواړي خپل بچی دغه ګرداب نه بچ کول غواړي پسې بچ کې تخپل ځان نه بچ کې د ځان کم در سر نشته د کور والا به تاسو سره کم پیدا شي تاسو اوسه پوری دا فکر پیدا نشو دغه ور ته بګنوي چې دا چرته وصل خانه دا وردن نشو رابان شو جهنم نه سم وصل خانه ده جوړ خدای شته موږ سره د 10 روپو د لوهي قیمت شته خو موږ سره د سنتو قیمت نشته موږ چې وکړو بس کیسه ختم ها بس اخیری خطبه لزان رسول دغه تو بیا ما هدا تورا تو کیږي دغه به کیږي نیغ بګوري چې ورا ټیم پورا دي کنه دې خطبه وای کنه وای دې سکه ور سره سنه کوي او چې څنګه مونږ شي بس بیا منډه وځه اته کې غریب باندې بوج دوه رکعاته کوي کنه الله رب العزت تر ته معافیو کی کوشش وکړ دې دا عزتمند میاشته چې پدې کې مونږ خصوصي خیال وساتو د عبادتو ځان تیار کو خپل بچو باندې کوشش وکړو دا کشان پکور په طریقه باندې په طریقه الله دې راته آسانه کې خدای تعالی الله دې ورکړي